اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. سورہ یونس د موضوعاتو نه دا معلومیږي چې دا صورت به هغه دور کې نازل شوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او داغه مرګرو باندې تکلیفونه بلا ډیرو. موضوعات دی نمبر اول دعوت، نمبر دویم افهام او تفهیم، نمبر دریم تنبیه او وارننگ، بخصونه په دې انداز دي چې دا خلق د مکې په دې تعجب کوي چې د دوی یو عزیز ته د الله طرف نه وحی څنګه راځي. لہذا د قرآن ته سحر وایي. حالانکه دا قرآن حقیقتونه آشکارا کوي. یو حقیقت دا چې بندگی صرف د الله کوي، د خالق او مالک دی. او دویم حقیقت دا چې د مرګ نه بعد بستا محاسبه کیږي. سورت کی بھی اولاً د توحید دلائل، دویم د توحید او د آخرت متعلق چې خلق په کوم غفلتونو کې دي، هغه غفلتونو باندې تنبیه. د توحید او آخرت باب کې چې کوم غفلتونه دي هغه باندې تنبیه. نمبر دریم د پیغمبر علیہ السلام باره کې کوم شبهې چې دي د هغې جواب. په دویم ژوند کې چې کوم معاملات پیښیدونکي دي د هغې اطلاع، چې عذر باقی پاتې نشي چې موږ نو خبر. پنځم دا چې دا دنیا د امتحان ځای دی او پیغمبر او قرآن دا د خدای احسان دی. او شپږم د کافرانو د گمراهو او د جهالتونو طرف ته اشاره. بیا د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام کیسې مختصراً او په دغه دواړو کیسو کې څلور خبرې الله ذکر کوي. یو دا چې ستا معامله د دوی سره د نوح او د موسی علیهم السلام د معاملې په شان ده. لہذا نتیجه به هم په هغې رنګ وي.
نمبر 2 حالات همیشه په یو شان نه پاتې کیږي، چینجز او تبدیلی راځي. موږ هم پته مطمئن ان شاء الله چینجز به خدای راولي. یو ځل به داسې خلک به تاسو ته وایي چې موږ سبق لراتلی شو. ان شاء الله. دا الله وايي حالات همیشه یو شان نه دي کې بدلون راځي. او کافرانو ته الله تعالی دا خبره ذهن کې اچي چې د محمد رسول الله په شا هغه خدای ولاړ دی کوم چې د نوح او د موسی علیهم السلام په شا ولاړو. درېمه خبره چې اوس چې تاسو کوي او سزا درته نه ملاويږي، دا مهلت دی. دا څه دی؟ دا وخت دی. خو چې کله عذاب راشي لکه د فرعون توبه به وباسي، بیا د توبې د قبول وخت نشته. څلورم درېم دی ورکو مهلت دی. درېمه خبره چې دا تاسو ته عذاب نه درکول کېږي او کافرانو حالانکه تاسو خپل شیطانت کې انتها ته رسیدلی، نو دا خدای درله وخت درکوي. خو چې کله دا مهلت ختم شي او عذاب راشي بیا به توبه کوي، خو لکه د فرعون به توبه نه قبلېږي. څلورم د مسلمانانو حوصله افزایی چې تاسو مایوسه کېږئ ما، ځکه انسان خو انسان دی، خامخا چې ډېر تکلیف ورته ملاویږي د دین لاره کې نو مایوسه شي. یعنی سلامت کله کله مایوسه په حواله باندې خبره کوي، موږ ورته مایوسه کېږه ما صحیح. خو دې مایوسه خبره الو کې چې بیماری ورسره کوم ځای مرګرتیا ونه شي. صحیح ده کنه؟ ایمان دې کلک کړه چې شرم دا خبره کوله ته یعنی په ځای کې ناشته د دې ته د جمعات کې مرګره مګر میدان دی ته مرګرتیا پیژا نه نو خو بس دا مسله ده، دوه مسله ده. که وزارت داخله ولا التنی بیا دې تکړه ده، او چې وزارت داخله پر نه صحیح ده کنه؟ سفلا خانه وای چې وزارت داخله نه امور داخليه سره جنگ کول خډر ګران کار دی. هوم منسټری ډېر پاورفل شی دی. نو مسلمانانو ته الله حوصله ورکوي چې مایوسه کېږئ ما. البته ورته وایي چې د دین خبره د ماحول مطابق کوئ. ماحول ته ګوري چې دی وخت څنګه خبره کول پکار دي، ځکه په هر ماحول کې یو شان خبره نه کیږي. هر ماحول کې یو شان خبره، ماحول ته سره ګوري دی ځای به څنګه خطرې کې سره زما دا خبره دوی ذهن کې پریوزي. او ورته دا وایي چې کله تاسو ته کامیابی ملاو شي او مسلمانانو، نو بیا تکبر به نه کوئ، بندگی به کوئ. او په آخر د صورت کې دا خبره ده چې د دې پیغمبر دین ناقابل ترمیم او ناقابل تبدیل دی، دغه چینجز نه راځي. د دې پیغمبر دین ناقابل ترمیم دی، ان امندبل، دا امندمنت قبلې، ناقابل تغیر دی، ناقابل تبدیل لري، باندې کمپرومایز نه کیږي. لہذا چې څوک قبلې خدای دې وبخشي، موږ په څو کو خدای دې وبخشي، او که څوک نه قبلې he will face the consequences. who cares؟ که څوک نه قبلې د امریکای ټرم who cares or whatever، so whatever سیف الله خان د امریکای ټرم so who cares یا so what. بس دا صورت خلاصه وا د سیف الله خان په ذهن کې رااله، او د دردونه ورسره ختم شو. څه کوي سر دردونه ختمي؟ ما دون غټ لاس کړی ول تاسو هم مزه نه دي. اته دا حقیقت هو ما ګور راګه ستاسو
الف لام مقطعات دي اصل معنی خدای ته معلومه ده خو موږ تعویل پکې کوو الف اعلی لام لباب را رسالت درې حرف دي الف لام را الف اعلی لام لباب را رسالت لباب خو پیژنې خلاصہ ایکسټریکټ انګریزي کې ورته څه وایي سبلغانه استاد د انجینرینګ ژبه کې ورته څه وایي ایکسټریکټ د یو شی نه چې اصل جوهر راوباسي هغه ته وایي لباب صحیح څه ورته لباب نو اعلی لباب رسالت نو معنی څه شو اعلی لباب د رسالت اعلی ترین مغز د رسالت تلک آیات الكتاب الحکیم دغه آیاتونه د کتاب دی هغه کتاب چې حکمتونو نه ډک دی نو بل مسله دا تاسو ته اصول کوم کړو چې کله سورته ابتدا کې تلک آیات الكتاب المبین راځي کله تلک آیات الكتاب الحکیم راځي کله راځي تلک آیات الكتاب و قرآن مبین یعنی کله اللہ تعالی لفظ کتاب ذکر کړي کله لفظ قرآن ذکر کړي کله صفت مبین ذکر کړي کله صفت حکیم ذکر کړي دا ولې کې څلور لفظونه شو کله اللہ تعالی لفظ کتاب ذکر کړي لکه دلته کله اللہ تعالی لفظ قرآن ذکر کړي کله اللہ تعالی صفت مبین ذکر کړي تلک آیات الكتاب المبین کله حکیم ذکر کړي لکه دې ځای ذکر کړل څلور واړه دې کې څه په لخانه ما دې ولیکل حکیم مبین کتاب او قرآن کتاب نه لیکل ان کتاب لیکل نو چې کوم ځای لفظ کتاب راشي ابتدا د صورت کې ناغه اشاره وی دیتا چې مضامین د صورت په سابقه کتابونو کې هم ذکر وو دې صورت کې کوم مضمونه چې ذکر دي ها دا په تورات انجیل او سابقه کتابونو کې هم ذکر ها چې لفظ قرآن ناشي معنا دا ده چې مضامین د صورت صرف د قرآن خصوصیت ده په دې انداز باندې سابقه کتابونو کې نو په دې انداز سابقه کتابونو کې نو چې کله لفظ مبین راشي نو صورت کې اللہ تعالی زیاد تر دلائل نقلی ذکر کړي څه ذکر کړي دلائل نقلی یعنی کیسے ډېر ذکر کړي تو سابقه امتونو کیسے ذکر کړي چې مبین راشي دلائل نقلی وي ورته او چې کله لفظ حکیم راشي نو بیا دلائل عقلی ذکر کړي کائنات تذکرہ کړي اسمان ته وګوره ازمکه ته وګوره خپل پیدائش ته وګوره هواګانو ته وګوره ازمکه زرغونی ته وګوره فلان دې ته عقلی دلایل وایي دا ټول حکمت ته دا څه شی دی حکمت ته حکمت څه شی دی فزکس دی حکمت څه شی دی فزکس دی الله تعالی وایي فزکس باندې لږ سوچ او غور وکړه الله درته معلوم شي سب لغانه تا برابر کړ دلائل عقلی عقلی مانا حکمت والا وزڈم والا عقلی مانا وزڈم والا الف لام را اعلی لباب در رسالت تلک آیات الکتاب الحکیم دغایتون د کتاب دی چې د حکمتونو نه ډک دی اکان للناس عجبا آیا دې د خلقو د پاره تعجب باعث انوحینا عجب په معنا د حیرانګۍ عجب په معنا د حیرانتیا تاسو هم حیرانتیا لفظ وایي کنه ځانه حیران هغه د پاره دار تعجب خبره صحیح اکان للناس عجبا آیا د خلقو د پاره باعث د تعجب دا خبره انوحینا چې مونږه وحی کړی دا الی رجل یو سړی تا من هم د دوی د قبیلینا صلی الله تعالی فرمایي دی په دې کې کنفیوز دي لوک ایت می ما ته وای الله تعالی وای دا مکی والا په دې کنفیوز دي یا پیننسولا والا جزیره والا دی په دې کنفیوز ها سمونږه د اکاز وی پیغمبر دی کې دی شي وحی ورته راځي ها نو وای خبر دې کړل نو وای
داسې امکان نشته. الله تعالی بس دې شي کنفیوز کړی دي. صحیح. اوس نه سلامت سره درته عزیزانو سره وخت نشته چې غیر راشي قرآن ذکی. صحیح. دای د پاره دا تعجب خبره چې نثار احمد دې مولا کېږي دین باندې پوهېږي. نو وې نو به تاسو راځه بس مخالفت راځه. صحیح ده. اوس ځنې سره مت هم دا قرآن چې څنګه دلته مونږ بیانو دغه ځان ته اپلای کوو نو بیا به باندې ټینشن نه راځي چې دا هغه پروسیجر به څنګه په خوانه روان دي. صحیح. اوس دا غي تاسو سره تربیه سره نور سم نه ته دا کاز وي د چا د خالد وي د چا د عمز وي د چا د ماماز وي کنه یې کنه خدای تاسو ریزنګ ولیکي ځکه هغه سره وخت نشته چې راشي دلته کیږي د دې زرق برک ژوند نه څوک راوځي. صحیح. دا وخت دعوتونه روان دي او چا پلاو پخړه دی چا کباب پخړی دی فلان تاسو راغی تناسه د مولا مخه ته. صحیح. اوس دا کار ته هم نه کیږي دا غینه نو چې دا نه کیږي ته نه مخه وي. صحیح. نه وي د ګرندال ته مولا کیږي او نو وي. صحیح. نه وي اوس دې به کنفیوز کو څنګه if you cannot convince them just confuse them. صحیح. ترګل ته فلسفه د غیر مسلمانو د روانه چې مسلمانانو کا کنوینس کول نه شو په خپل خبره خدای په دین کې کنفیوز کا دا موږ سره کوم کوشش او بیا زموږ مسلمانانو هم کنفیوز دي نه غیم لګي دغه عجب وي. اکان للناس عجبا آیات د خلق د پاره باعث د تعجب دا خبران او حینا الی رجل منهم چې مونږ وحی کړی دا یو سړی ته منهم د دوی نام انذر الناس او الله تعالی وحی مورته سکړی دا چرته د پیغمبر چاته کنزل کړی بده ردی وای چا خلکو په خپل نور کوي غونډګردي کوي وینډالیزم کوي نه ان انذر الناس چې وارننګ ورک خلق لا کوم خلق لا چې کوم دا میسج نه مانی وبشر الذين اد خوشاله خبر ورکا کسانو لا منو چې ایمان راوړل دي ان لهم قدم صدق چې دوی د پاره قدم صدق قدم صدق د ټروت سټپ دی قدم صدق لفظ د صداقت سټپ غوښتل دي خطوه ده تاسو وايي پله غوښتل پل چې دوی د پاره د صداقت او د رښتون ولای سټپ غوښتل دي عند ربهم پنځ د رب دوی قال الکافرون کافرانو ان هذا تاکي سره دا پیغمبر له ساحر مبین دی یو کلیر کټ ساحر او جادوګر دی. صحیح. اوس اول خو هغه دا وي چې ها زمونږ د اکاز وی پیغمبر دی وه راځي نو وې اوس الله تعالی په دې مېس کې خپل خبره واچوله چې دې ته وګوره چې دا د څوک ساده اکاز وی دی کله ماماز وی دی کرزای دی که یوسف زئی دی محمد دی او صافی دی. صحیح. د پنجاب دی او که د هندستان دی. الله تعالی وایي ته مضمون د خبرې ته وګوره دې وایي نه الله وایي خلاصې دوه خبرې دي چې چا اومنل داغه د پاره بشارت دی چې چا ونه منل داغه د پاره وارنینګ دی داغه د پاره بس دغه خلاصه الله تعالی دې خبره باندې سوچ دا خبره معقوله ہے که معقوله نه ده نو کله سړی په ځای په دې خبره باندې سوچ وکړه الله تعالی خبره به اپلای شي درته ماین به دی واخلي خو اصلي کې تا خبره نمخ کې سړی په نظر کې غوښتل او چې سړی د خبره نمخ کې سړی په نظر کې واخلي بیا ځین خبر نه قبلای بیا ځین خبره نه قبل بیا په کار چې شخصیت تا په نظر کې دومره معظم وي چې کا خو یې کبد وي نو قبلای بده که شخصیت منظم نه نو خبره چې څومره وزندار ده بیا تاسو ځین قبلای نه ځکه چې دا غسړی تا په نظر کې څه قدر او قیمت نشته. خبره ځین کې راځه د دې وجه د دین په حواله باندې زمون شیخ رحم الله فرمایل چې د دین په حواله باندې خپل شیخ سره خپل استاد سره درې خبرې پکار دي. سو درې خبرې پکار. اول د حد درجه محبت ور سره پکار دي او کله حد درجه محبت خپل استاد سره نه ذکر کول نشي. صحیح. د دې وجه خدای زمون په دینی مدرسو کې شاګردان خپل استادانو خپل دباوري د استاد مخ خبره نه کوي. صحیح. د استاد په پرې رګ باندې نه کیږي. صحیح. د حد درجه محبت یې استاد سره کله هغه استاد خلاف څه خبره کوي هغه ور مخه کوي. صحیح. نو یو محبت نمبر 2 ادب زم شي ادب او نمبر 3 اطاعت نمبر 3 اطاعت. نبی شیخ رحم الله مثال ورکو شیخ رحم الله مثال ورکو وګوره چې دا درې واړه صفات درکې موجود وي محبت ادب او اطاعت. نو ابو بکر عمر کې دا درې واړه موجود نو څومره لري سړي ته جوړ شو. ابو بکر عمر کې څه موجود محبت ادب
اطاعت درې واړه موجود به دې مثال ورکړ وی ګور ابو جهل کې دا درې واړه نو سوره بیړه غرکشه خبر ده کړه بیا وی ابو طالب وګوره د پیغمبر علیه السلام تر د پیغمبر علیه السلام تر محبت پکې د حد درجه و پیغمبر علیه السلام سره سوره محبت د ټول وطن دښمنی په سره راغسته و ادب به هم د پیغمبر علیه السلام ډیر کړ حالانکه هغه ورارو په پیغمبر علیه السلام خبر وکړه دی ورته خاموش ادب به ډیر کو خو اطاعت نه کو ایمان نه راړه نو بس بیا جهنم ته لاړ صحیح او وی فرمایل چې بل طرف ته منافقانو رئیس عبد الله ابن ابي وګوره پاکه اطاعت مو ادب پکې مو په اطاعت پکې مو ځکه هغه موږ به کو چې کوم پیغمبر کو دغه اطاعت صحیح چې پیغمبر بسوي مرملا خو دغه مخالفت نکو پیغمبر اسلام والسلام راغی دغه داس احترام سره ورته ولاړ صحیح خو محبت ورسره نه نفرت ہوتی منافق محبت پیغمبر اسلام سره محبت عقیده محبت ده عقیده څه ده محبت ده محبت ورسره نو لہذا رئیس المنافقین شي جهنم کې اوپروت دا مثالونه ځان سره یاد کړئ بیا آسانه ده تولی کده سره رحمت ده به نه هرش چې درې شیونه لازم دي نمبر اول عقیدت د محبت په ځای باندې عقیدت ولیکئ موږ په پښتو او فارسی او اردو کې عقیدت لفظ استعمالو د فلاني تاسو سره وې ډېر عقیدت ته وایو کنه ها دې سړي ډېر عقیدت لري دویم شی ادب دریم شی اطاعت درې واړه خپل کړیو ابو بکر او عمر څومره له مقام ته ورسېد درې واړه رات کړیو ابو جهل څومره له ذلیل سره شه پدې کې داړم باندې یو نو په ابو طالب کې رستنی دوه نه پدې کې دا داړم باندې او درین دا نو په ابو طالب کې دا مې همزنه و پکې ادب و څه شو ادب و لهدا جهنم ته لاړ او داړم باندې یو نو په عبد الله ابن ابي کې رستنی دوه ادب مو اطاعت مو هم جهنم ته لاړ قال الكافرون كافران إن هذا لساحر مبين تاكي سردا يقينا لساحر الجادوگر دے مبين اخکار جادوگر ان ربكم الله الذي وزداغ عقلی دلائل دی ځکه مونږ وایو چې تلک آیات الكتاب الحکیم نو عقلی دلائل الله تعالی ذکر کوي د کائناتو ان ربکم الله الذی تاکي سر رب تاسو الله تعالی دې آغا الله خلق السماوات چې پیدا کړې دي اسمانونو ازمکا فی 6 ایام پشپګ ورځې کې ثم استوى على العرش بیا الله تعالی برابر شتخ باندې یدبر الامر دغه الله تعالی تدبیر کوي د کار نو تدبیر کوي د کار دغه مسله ولیکه چې تدبیر د هر کار الله تعالی کوي معنی دا ده چې خدای د کائنات او نظام په یو انداز باندې اسټابلیش کړی دی او د هر ذره ذره خپل ډیوټي دا پوره کوي دې ته وایي د خدای تدبیر دا خدای تدبیر دی صحیح لکه دا کمپیوټر دی سافټ ویر چا تدبیر کړ بل گیټ چا تدبیر کړي سره مله بل گیټ تدبیر کړ صحیح اوس هغه ته بیغه مناسته او دا بیغه ټول دنیا کې دا تدبیر روان دی صحیح ته چې کمپیوټر نه کم خدمت لري دا هر سنگل ایشو چا تدبیر کړی بل گیټ خبره حالانکه د سنگل ایشو سره ډایرکټ دا تعلق نشته بس خو هغه شی در کړی صحیح او پاغه باندې پټای باندې گاډ روان دي پرېل پټلای باندې گاډ پټریک باندې یو گاډ الله تعالی د کائنات او نظام اسټابلیش کړی دا څه دی چې هر ذره ذره ته خپل ذمہ داری ورکړي دا غلګي خپل ذمہ داری سره رسي صحیح لکه ګرین غلا تاسو غلا وای لکه ګرین هغه ته دا ذمہ داری ورکړي دا چې وجه دی وخوري نو لوګه به ختمه هغه ته ذمہ داری ورکړي چې اوګه په دا خدای تدبیر دی او بو ته دا ذمہ داری ورکړي دا چې سړی تګي شي او تا یخ کی او تا یو کپ اوس کی نو تند به مات شي دا خدای تدبیر دی دا خدای تدبیر دی اوس په ته اهم ته دا ذمہ داری ورکړي دا چې څوک تا نه راي کی اور باندې دی وټکای په سټک باندې دی وټکای صحیح او بیا شارپ کی بیا څه کی شارپ کی نو بیا چې په غوخه باندې دی ولګي
نا وکټکې دا خدای تدبیر دی دا خدای تدبیر دی دا الله تعالی تدبیر دا دی چې په جنگ کې مقابل سره ستا قوت زیات ته افرادی هم او ټیکنالوژي هم افرادی هم او ټیکنالوژي هم نو بس د خدای تدبیر دا ته غالب راځي د خدای تدبیر دا چې ته بدر کائنات نظام دی خبره ده کې رااله د خدای تدبیر دا چې څه کې غالب راځي اوس الله تعالی عموما خو معاملات په دغه تدبیر رواني عموما یو ولي معاملات په رواني په تدبیر رواني خو کله کله الله تعالی د یو معجزه اظهار وکي کله کله الله تعالی څوکي د یو معجزه اظهار وکي نو دا د شی کوم اصل تدبیر چره د فار ټایم بینګ سیس کی فار ټایم بینګ وډرا کی فار ټایم بینګ بند کی صحیح نبی یو تیز چاقوی هغه ذبح نه کوي د ابراهیم لاس کې تیز چاقو خو د اسماعیل علیه السلام مړی نه ذبح کولا بیا بهیره قلزم ونه لو اوشنی خو بنی اسرائیل نه ډوبای حالانکه په اوشن چې ورمنډه کې نو اوشن بس کوي سره ډوبای به غرقای به نو بنی اسرائیل غرق نه کړ ځکه الله تعالی فاروایل داغه نه هغه تدبیر وډرا خدای چې کوم انداز سره راو پیدا کړی دي چې کوم داغه طبیعت ته هغه طبیعت رسوک هغه بن کو واپس ته واسطه یې چې بنی اسرائیل پوه شو نو فرعونانو لپاره بیا خپل طبیعت ته ورواچو نو فرعون سره څوک هغه غرق د اور طبیعت دار چې ورته شی ورواچي نو سوځي به خدای ابراهیم لپاره الله تعالی د اور هغه طبیعت هغه وډراک خبره چې 300 کسان او معمولی توري ورسره سور سره معمولی توري او معمولی غشي مشي ورسره او مقابل کې اعلی قسم اسلحه او ذریعہ لزرو نه زیات خلک نو د تدبیر تقاضا خدا را چې غي بغالبي د 300 او مغلوبي دا به ټول قیمه کیږي دا به ټول ذبح کیږي خو الله تعالی فار ټایم بینګ التا خپل تدبیر وډرا کړ نو 300 په زرو باندې غالب کړو د بدر جنگ مسلمانانو وټ خبر ده کړه خبر ده کړه دای مثال نه دای مثال نو دغه ته وړي کوړتا چې الله تعالی ها مریم ها چې کله الله تعالی دا تدبیر وډرا کی نو څلور طریقو سره وډرا کوي نمبر اول هغه ته وای بسط با سین طوا بسط د بسط معنا د فراخي څه شي وسعت د بسط معنا سره وسعت بسط او کوم با سین طوا طوا تانا دوټو کولنا هرستر کې پشان طوا یس لکه طاهر بسط فراخي وسعت د بسط مثال دغه څه دی چې لکشه چې د اسباب دنیا کې د یو نتیجې لپاره نه کافي کیږي الله تعالی کافي کیږي غلط ولیکه دې ته وایي صفت بسط دې څه وایي صفت بسط چې شی لګ دی یو ولي دا کافي کیږي نه د دغه پازیټیو او مثبت نتیجې لپاره خو خدای کافی کړ ځکه خدای تدبیر فار ټایم بینګ سیز کړ سسپند کړ او مثال دی بدر کې د 300 کسانو غالب راتل په 1000 کسانو باندې د 300 کسانو غالب راتل نو الله تعالی څوک د مسلمانانو لپاره بس ته وکړ او د کافرانو لپاره قبض وکړ دیم شی قبض دیم شی سره قبض د قبض معنا وډرال او د قبض معنا تنگول هم تاسو هم تنگول وای معنا دا ته اوس اسباب دنیا کې او چې زر کسانی نو په 300 کسانو به غالب راځي دا یو ولیدا هغه عمومي معلومه ده چې اسلام ور سره دا خو ویل ډریس دي نو څه به غالب راځي قران بلکې ډیفیټ شو ځکه هغه په حواله الله تعالی قبض وکړه پر تدبیر کې تصرف وکړه تدبیر سیس کړ تدبیر څه هغه سیس کې بند کړ نو یو شی بسط بل څه شو قبض د مسلمانانو په حواله د بسط صفت ظاهر کړ د کافرانو په حواله باندې د قبض او دریم شی هغه ته وی احاله احاله د احاله معنی ډایورشن یا ایورشن انګریزي کې وی ډایورشن یا ایورشن ټو ایورٹ or to divert نو مثال دې ابراهيم عليه السلام چاړو چې هغه چاړو دومره تیروا
چې یو لوی ریم د لاندې راغی نو هغه غوس کو، خو د اسماعیل مرای د لاندې و نو نه غوسولا. دې سوې احاله چې خدای خپل تدبیر سیس کو، خدای خپل تدبیر سیس کو. حالانکہ د تدبیر دنیا کې باید چې دغه چاړي د اسماعیل علیہ السلام مرای پرې کړی خو نه کړ پرې. چې بلخانه خبره ده نه کړله. او سلورم ته وی الهام. د الهام لغوي معنا ده د خیر اچول د مسلمان زړه کې. څه؟ د خیر اچول د مسلمان زړه کې قبل از وقت، د وخت نه وړاندې د خیر خبره د مسلمان زړه کې اچول دې ته وی الهام. اوس عقیده خدا ده د اسباب دنیا کې چې مستقبل باندې څوک عالم دی؟ الله. مونږ ته د 15 منټه بعد څه پته نشته چې what will happen. صحیح. اوس کته دا پته جواب ورکړو څو نو ته به دغه ودرې ته بیا په دغه لار راتلې نه خدا چا ته پته نه کوي ورته نه ورته پته. خو کله کله الله تعالی د مسلمان په ذهن کې یو خبر واچي د کېدو نه مخکې. صحیح. د کېدو نه مخ او دې وې کله ایکسپریشن کې وایي نه زما په ذهن کې داسې یو خبر راځي داسې یو کار کیدونه دي. sixth sense. صحیح. نو دې ته وایي الهام. صحیح. ورته چې یو ولیدانه کیږي سم ټایم اٹ هیپن. یو ولینه کیږي څه کیږي سم ټایم اٹ هیپن. نو سره ضمنن ولیکا چې انسان په تدبیر مکلف دی، دې په معجزو مکلف نه دی، نه به د معجزو په انتظار کیږي. سفلخانه انسان به د معجزو په انتظار نه کینی، دې بس کوي همت وکړي ځکه دې په تدبیر مکلف دی. او کوم قوم چې به همت شي هغه بیا صرف معجزو ته ناشتي، ای بیا څه په انتظار ناشتي، د معجزو په انتظار ناشتي. صحیح شو. زمون شیخ بډې راجیبه خبره کول رحمه الله، هغه فرمایله مسلمان چې کوم کار نه کوي په خدای ورواچي. صحیح شو. چې کوم کار په خپل کول شي هغه کې د خدای ذکر نه کوي، کوي یې پکې، خو چې خبره بلا توزي وای خدای دې خیر کنه. څه په لخوا ما تاسو له پیپایلو کنه ما یو ځل په پی ای کې تلم د نیویارک نه پی نه 2 غنټې لیټ 2 غنټې لیټ والو نو چې والو ته هغه پایلټ هغه معذرت کو. صحیح. We ladies and gentlemen, we are sorry and we do apologize for our delay, but there was a defect in the engine of the aircraft and we were working on that defect and alhamdulillah we removed that. Like Musliman ko alhamdulillah mashallah dear way. Well alhamdulillah we removed that and now the engine is okay, but actually the rope is lying in the hands of Allah. صحیح. نو ما سره خاطر بل پاکستاني ناس ما غوښته مې دې په دې اټلانټیک کې غورځي کا ما ته په یقین نشته ک کله یقین به په دې انجن چې موږ صحیح ټیک کړی به په خدای نه ورشو. صحیح. دا چې په خدای ورواټو نه معنا دا چې دې یقین نشته. صحیح ده کنه. یعنی په خدای خو به عقیده دا چې پکار ده چې په کوم څه 100% یقین هم وی ټیکنیکلی چې دا ټیک ته چلته وایي چې بس اکچولی کار د خدای دی. صحیح. نه چې څو پر موږ 100% شور یو چې دا ټیکنیکلی ټیک ټاک دی، موږ تر خدای ذکر نه کوو چې کله ټیکنیکل فالټ راشي موږ بس نور د خدای کار دی نو. صحیح. زموږ په کلی کې یو بوډا بابا هغه یقینا د ټول کلی نه مشهور، زموږ کلی 50-50 زره آباد دی، ډېر لوی ټاون دی کنه. نو مسامه کتلې ناغه هغه بابا ته چې بچاوي ير بابا ستاسو عمر سره وي په دې ټول کلی کې زما د عمر سره نشته. نو په دې حواله ټول کلی خلکو بغل ډېر ریسپیکټ ورکو چې دا کلی ټول نه مشر سره دی. صحیح. بیا بیمار شو. صحیح شو. چې بیمار شنه غریب ډېر په تکلیف نو دا کسان ورته اصل مشر سره نو خلکو ورته پوس راتل نه چا ورته وي بس بابا خو خدای دې خیرو کې خدای رحم کې خدای دې ایمان سلامت کې بس د عمر تقاضا هم ده. یعنی معنا تاسو روانه وې د عمر تقاضا هم ده نو مرګ ته خوغنوتیا اځه خو به ریسپیکټ پاروي چې زما د عمر سره کوي کې نشته. صحیح. اوس دې د مرګ خبره شه نو بیا به بس ته خدای کار دی نو عمر مې هم دور ډېر نه ده. ان ربکم الله تاکي سرا رب تاسو الله تعالی دې الذي اغا الله خلق السماوات چې پیدا کړې دي اسمانونه او الارض ازمکا
فی ستت ایام پشپگ رز کے یعنی پدور وقت کی لکه شپگ رز شپو کې څومره وخت وی صحیح شو نو شپگ رز شپې سورې یو 100 سلور سرویس گھنٹے 144 داو پکې ثم استوى على العرش ابیا اللہ تعالی برابر شپ تخوان لے نو دغه مسله الله تعالی لک تفصیل سره ذکر کړی دا سورہ حمیم السجدہ کې آیت نمبر 9 لس یولس او دولس اعلان کو قل تورتوا آیا ان لکم آیاتا سول تکفرون بالذی آیت نمبر 9 لس یولس دولس 9 نتا دولس قل تورتا اوایا ان لکم آیاتا سنکار کوئی بالذی دعاغا اللانا خلق الارضا چی پیدا کرے دزمکا فی یومین پا مقدار دو رزو کی وتجعلون لو اندادا اتاس جوڑوئی اللہ لپارا ایکولز شرکا ذالک رب العالمین دغ رب العالمین دے جزمکے برابر کرے دا 48 آورز کی سورہ کی 48 آورز کی وجعل فیہا رواسی من فوقها اور اللہ تعالیٰ اچولی دیزمکہ کے رواسی اچولی دی دن پزمک کی کم دا اچولی دی ہاں رواسی لوڑ لوڑ غرونا لوڑ لوڑ غرونا چی منگا وینو دا رزمکی شکم در روان دی دا رزمکی پا مخت نہیں پراتا دا چرتن روان دی سچے ہاں دا نمو کئی وجعل فیہا رواسیا اللہ تعالی اچولی دے کے دے پشکان کے رواسیا مضبوط غرونا رواسی اصل کے یعنی راسیات دیتا ہوئی چی پس شے کے شیوہ ٹھک ہوئے تاسم ٹک وحل ہوئے چی پکی دن وردن باسی مضبوط پکی شخ کے نمانا دارا چی مضبوطی شخ کری دی پدیز ماں کی رواسی مضبوط غرونا من فوقیا راوستلی دی دا پاس دزمکے اس دا سم ندی چزمکے دن نغر دے باہر نیشتا دن ندے نراؤ تلے اور تو تلے وبارک فیا برکتنا چولے دے اللہ تعالی پزمکا غرون دوارو کے نو پزما کے اللہ پل برکتنا چولے دی اپا غرونو کے وقدر فیا اقواتا پیو اندازے چولے دے پدیزمکا پغرونو کے اقواتها اقوات جمع دا قوت تا اقوت ہر آغا شیطا وی چی مخلوق ورطا محتاج وی قوت چی مخلوق ورطا محتاج وی خوراک قوت تے سخاک قوت تے ڈریس قوت تے زمان دا موجودہ رو ٹیکنالوجی دا ٹول سرا قوت تے نو دا ٹول اللہ تعالیٰ کم دا پیدا کری پزما کے او پغرکی او دا ټول شیونه په یو خاص لیمټ باندې پیدا کړی خدای چې اوس اوبه پزمکه کې یا پغرو کې څومره پیدا کړی دي بس لومبای راځي نه سوره پیدا کړی ما غو بدی جاته یې نه بس هغه دي سایکل کیږي صحیح اوس خدای چې لومبای راځي نه اهم سوره پیدا کړی بس هغه ده وقدر فيها اقواتا في 4 ايام فصلوا رزق all together نو دوره د دزمکه د پیدایش وي ادوره د پای کې د غرونو اچولو د برکتونو اچولو د قوتونو اچولو نو سوچ all together چلو وقدر فيها اقواتا في 4 ايام فصلوا رزق سواء للسائلين برابر دي دا ټول د محتاجینو د پاره نو بنیادی طور الله تعالی د کائنات دا ټول سيدونه د ټول محتاج خلکو د پاره پیدا کړی دي
ثم استوى الى السماء، ابیا اللہ تعالی قصد الى السماء آسمان تا، then he rose up to heaven، rose up to his feet، اگر بیا establish کول اسمان. ثم استوى الى السماء وهي دخان، ادا آسمان smoke یا nothing، smoke مانا it was nothing، لگے is nothing. وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَا، اللہ تعالیٰ ہوئے دیزمک اسمان تا وللارض ازمکت نو سگورا سلور دی خطیرش ہوئی ایتیاتوغن او کرہن چی تاسو امتصال دا حکم کوئی راتل کوئی پا امر دا خدای توغن پا رضا او کرہن یا پنا رضا، یعنی مانا دارا چی دا تاسو تکوینی او نیچرل وظیفہ دا که خوشموی او کنیمو خوش دی که فری ویل خبر نشتا دا کار با کوئی چې دا کومه ډیوټي مې درکړه. مونږ پښتو کې وایو چې یو د خان دی بل د جاړي دا کار وکړي. تاسو وایي دا څه یو بل خان دی بل د جاړي خدا کار وکړي. صحیح انت بل لار نشته. نو الله تعالی اوس مکه عثمان ته وایي چې یو بم خان دی بل بم جاړي خو دا کومه وظیفه مې درکړه دا وکړي. صحیح نه غوي نه نجی جاړو بوله په خندا دی کو اسمان اوس مکه ول ټول شي نه په سبا کو ینه په خوشاله به کو. قالتا دی دوالوے اتینا تائعین منگا حاضریو پرزا باندے فقضاہن، اللہ تعالی برابر کل اسمانونا سبع سماوات واسمانونا فی یومین پا مقدار دا دو روزو کی نسلور پلس 2 all together سوشے شپاگ. وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ انسپائر کرا پا ہر اسمان کے اپا ہر گلیکسی کے امرہا وظیفہ دا نو دا دی گلیکسی زم زان دا وظیفہ دا پا گلیکسی کی دا ہر یو سٹار زان دا وظیفہ دا پا گلیکسی کی دا ہر یو پلینٹ زان تا وظیفہ دا. وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اخیستا کری دی مونگا دانیز دے اسمان بمصابیح پرناگانو باندے. مصابیح دیوو تو ہوئی ستا ہوئی دیوہ چراغونا. وحفظاً محفوظ کرے مدے پدغا میزائلو باندے ذکر دے کہ بعضی سٹار آغا دی چی آغا صرف لائٹ ورکی، بعضی آغا دی لیکن دی میزائل پشان ریزز ورکی دی دا منگا اگورو چی لکے ہوئی راولی دی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ وی دغا پیدا وخ دے ادغا کریشن دے دا آغا خدای چی دیر دا مائٹ مالک دے العلیم ادلو علم مالک دے. اللہ تعالیٰ وی تاسو بطر قیامت لگے ریسرچ پکوئی دور یو ذرہ پر ریسرچ پوکی اسمر چکوئی دا با یو ذرہم دی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس پدی کے سمر علوم پراتے دی اللہ تعالیٰ دے آواز ماتا معلوم دی. خبر دیں کہ لالا نداش پاک ردش نو واپس پل سبق تا all together سورہ سے پڑھا کھنا شپاش شوئے دا چی بے بلا رازی بے ہو. ان ربکم اللہ تاکس در رب ساسو اللہ تعالیٰ دے اللذی آغا اللہ خلق السماوات جو پیدا کرے دے اسماننا والارض مکا فی ستت ایام پانتازر شپگرزو کی. نو بس بیا با دا شپگرزو تفصیل دا پارا با ریفرنس تا چرتا سی سورہ حامی مسجدتا. نو اللہ تعالیٰ تفسیر ورکو چې دو روزو کې خدای زمکه اسټابلیش کا بیا په دو روزو کې پای کې غرونه اولګول او دا څومره د مخلوقات نیډ سیونه دایم پاره کې پیدا کړل. نو دو سو شو سلور شو او بیا په دو روزو کې الله تعالیٰ اسمانونه اسټابلیش کړ. نو آل ټوګیدر سو شو شپږ. او الله تعالیٰ وایي چې بیا په اسمانونو کې په هر ګلیکسي کې او هر سٹار ته د هغه وظیفه ما انسپایر کړه. ہر سٹار تھا، ہر پلینٹ تھا، ہر گلیکسی تھا، ہر ہیون تھا. اگر تمہیں سوک وظیفہ میں ورطا انسپائر کر داستا کار دے او ورطے ہوئے چھے کہ یوم خان دی ابلا مجاری اندہ کار بکوئی نو ریٹول ہوئے نا چین نا پخندا بے کھو سنگا بے کھو پخندا بے کھو. صحیح شو دمون کو وطن کے ضرب المثل لے ویکم ملمنہ چنک لا سنگے دیر دیر وقتا خان دا ساتھ وطن کی شدہ نشدہ یعنی بعض اوقات داسی ملمنہ شابہ دے خارا کون خلی عزینا صحیح اجي لړ په دوه مرض راغلی نو بیا ورته پروتي وفتا نو چې بیا لږ نه په څلور مرض بیا راغلی. صحیح نو زده مل مطلب وسکه د زموږ وطن کې دا ضرب المثل دی وایي چې کوم مل خلاصي نه نو بس خو دې خلاص کړي ډېر وته خاندا په خیر ډېر مدفع راځي. ان ربکم الله الذی
تاکي سر رب تاسو الله تعالی دې الذي اغا الله خلق السماوات چې پیدا کړی دې اسمانونو ازمکا فی ستت ایام پاندازش پگورزو کے ثم استوى بیا اللہ تعالی برابر شو علی العرش پتخت باندې نو څنګه برابر شو خدای زمون په شان باډي نه لري زمون په شان دی وجه مفسرین دغه ته بس یو جمله ولیکي کما یلیق بشانه لکه څنګه چې خدای شان سره مناسب ده لکه څنګه چې خدای شان سره مناسب ده یدبر الامر اللہ تعالی تدبیر دا امر کوي نو تدبیر دا امر ما تاسو ته د خدای تدبیر عبارت د دینه دی چې د کائنات هر ذره ته خدای یو وظیفه ور کړی دا او لګیا دا هغه خپل پلان باندې روان دي ټول ذرات لګیا دي خپل کا وظیفه چې دا هغه سره ترسي البته سم ټایم الله تعالی هغه تدبیر کې تصرف کوي هغه څه کوي تصرف کوي نا کوم حکمت د پاره چې شی پیدا کړی هغه ته فاروای سیس کی وډرای کی نو بیا هغه باندې کار نه کیږي بیا هغه باندې هغه کار نه کیږي خبره وین کړه لکه سړی د استسقا مریض شي وڅ شي خدای دې بچ ساتي د استسقا مریض شي نو بس به بدن غټیږي او بس کی او متیازه کوي او بس کې تندې نه ماتيږي سینې کی تندې نه ماتيږي نو د ابوخو صفت ده چې ژوندې انسان اوس کې نسبه کوي تند او ماتي دغه د خدای حکمت ته او دغه تدبیر دی دغه اوس ریګارډینګ دیس ویری انډیویډوال الله تعالی د ابو هغه صفت هغه ته یې د بدن نه صفت وړه کړې ده دغه بدن د اتن دي ماته دوه صفته وډرا کړه دي صحیح نو دي ته سوې ما تاسو ته سلور شي اول بسط دریم قبض دریم احاله او سلورم الهام تام اسکو فريق خان لاري الله برادر ځان چې دا خبر کین دا کار خانه کنه نه خبر سکتے تو کم پاتم شروع کړه ثم استوى على العرش بیا الله تعالی برابر شتخت باندې یدبر الامر تدبیر کوي الله تعالی د امر ما من شفیع نشتره هیڅ سفارسی هغه چاته وي چې اپروچ کی او چا باندې خبره اومني چا باندې خبره اومني شفاعت کوي ما من شفیع نشتره هیڅ شفاعت کوي الا من بعد اذن مگر پس د اذن د الله تعالی نه نو شفاعت بسو کوي دا سه هیڅوک نشته دا ته ولیکي چې په شفاعت کې په الله تعالی باندې خپل رائے امپوز کی خپل رائے په الله تعالی باندې څوک امپوز کوله نشي دا سه یو کوسته چې خدای باندې زور ور دي چې ورته دا کار وکړه دا خو زمونږ استاد کوم رئیس جمهور چې دي نوغه سبجیکټ لري خلکو ته مثلا ته یو ټلیفون لري دا کار تاسو کنه وي ټیک ده حالانکه رئیس جمهور خو هغه دی خدای په خپل رائے امپوز کوي نه امپوز کوي اوس د خدای د پارم څوک سپر پاور دالي چې په هغه باندې امپوز کوي صحیح ده نو دا څه خونیش ده مانن شفیع الا ها البته د الله تعالی د اذن نه بعد د شفاعت تصور شته د الله د اجازه نه بعد د شفاعت تصور شته مانن شفیع الا من بعد اذنه د الله د اذن نه بعد د شفاعت تصور ده نو چې د الله د اذن نه بعد د شفاعت تصور ده نو بیا دا د چا د پاره دی نمبر اول پیغمبر د پاره نمبر دویم حافظ قرآن د پاره نمبر دریم د عالم با عمل د پاره نمبر څلورم د الله په لار کې د شهید شوی مسلمان د پاره او نمبر پنځم د هغه حاجی د پاره چې حج قبول وي د الله نظر کې خبره ده کړه دا حدیث کې ثابت دي چر ثابت حدیث کې خدا الله تعالی به اجازه ورکړي چې now you should come forward and you should say for someone who is going to Jahannam otherwise but still he is a Muslim چې مسلمان دی خو کچې ته شفاعت نه کوي سبا کېده دی به جهنم ته روانه now you can say got it ما من شفیع استدیسو شفاعت کو ان کے الا من بعد اذن مگر پس دے اذن دا اللہ تعالی نا ذالکم اللہ دغا اللہ تعالی دے ربکم دغا اللہ رب ستاسو دے اللہ تعالی وی دا کم صفتونه چې ذکر شو دغا اللہ رب ستاسو دے چې دا کارونه کوي یا دا کارونه کړی دي یا دا کارونه کول شي نو چې چا نه دا کارونه کړی دي
نه دا کارونه کوي نه دا کارونه کول شي هغه ته خدای ویل یا د خدای مرګره ویل دا حماقت دی هغه ته خدای شریک ویل دا څه دی دا حماقت دی فعبدو بندگیو کئی دا اللہ تعالی افلا تذکرون آیاتاسو پا خبر بانزان نپویوئی الیہ مرجعکم دا اللہ تعالی تواپس استاسو دا جمیعا دٹولو وعد اللہ حقا وعد کری دا اللہ تعالی وعد دا خدای حقا یقینی وعد انہو یبدغ الخلق دغا اللہ تعالی یبدغ الخلق ابتداء پیدا کول کئی ثم یعیدو ابیا بے غادر دی مخلوق کئی ابتداء اللہ تعالی مخلوق پیدا کئی مونگا ابتداء چا پیدا کری اللہ تعالی مرگ نباد مو بیاسو پیدا کئی اللہ تعالی اس خدای وی دا مرگ نباد پیدا کول سر پر دی لیجزی الذین آمنوا انجام کار او عاقبت دارے کہ بدلور کیا کسان چی ایمان راوڑے دے او عمل کرے دنے کو بالقسط و مقتضا دے انصاف باندے والذین کفروا او آکسان چی کفر کرے دے لهم شراب لدوئے پارسکل دی من حمیم دی یشدلوبو وعذاب علیم او عذاب دردناک دے بما کانو یکفرون پسوب داغ چودوئے چی مسلسل کفر کولو هو اللذی اللہ تعالی غزاد دے جعل الشمس ضیاءن چی دا پیدا کرے دے گرزولے دنور ضیاءن ضیاءن مانا دے ضیاء پاشی کئی کرنون ور کئی سور کئی شولزن دے دیسے دے شولزن دے والقمر نورن پیدا کرے دس پگمائی نورن لائٹ پیدا کرے دس پگمائی نورن نور ضیاء آغا شے دے چی دے لائٹ ور کئی شولزن دے او نور داغی ریفلیکشن دے نور سے شے دے ریفلیکشن دے مثال بے تاس در کم داغا بلب دارتیں کم لائٹ کی راضی دا ضیاء دا دا سے دے دا زیادہ دا پزماک تو مرنا چی دا نور دے سکر دا غیر ریفلیکشن دے صحیح نو اس نور تا اللہ تعالیٰ ہوئے دا زیادہ سپگمائیتے ہوئے چی دا نور دے سکر سپگمائی کے خبر رنا نشتا دا غصہ چی دے او دا خود مین دا نور ناکلی وقدره منازل او اللہ تعالی مقرر کرے دے دس پوگمائی دا پارا منازل برجونا منازل جمع دا منزل دا منزل مانا سٹیپس منزل مانا steps منزل مانا mansions سوچے mansions so اللہ تعالیٰ دے پارا invisible mansions مقرر کری دی پدے space کی invisible mansions دی so سری ان قصرون دی وقدره منازل او غدولس دی ستاسو کیلنڈر دا افغانستان پاگی بانے بنا دے سنگوائی شروع کی سنا صور نکر حمل ثور جوزا سرطان سنبلہ اسد سنبلہ میزان اقرب قوس جدی دلو حوت دغه دولس دي دغه د برجونو نمونه دي دغه د برجونو نمونه دي دا ولي کړه دغه د برجونو نمونه دي او سپوږمۍ تقریبا په هر برج کې دونی می روزه تیری هر برج کې دونی می روزه تیری دا انویزیبل منشنز دي هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہ تعالی غزاد دے چې پیدا کړي دنور ګرځولې دنور ضیاء والقمر سپوږمۍ نورا نور وقدره منازل تقدیر مانا په یو لیمټ باندې پیدا کول نو الله تعالی وایي چې دغه منازل او دا انویزیبل منشنز مولکه مقرر کړی دي دا سړي د وخت برابر فرق پکې نشته کله وخت برابر فرق وي یا د میاشتو هم فرق راځي یا د کلونو هم فرق نه استراځي وقدره منازل لتعلموا دادے دپارا لتعلموا چتا سو معلوم کئی عدد السنین اشمیر د کلونو پنور بانے والحساب اشمیر د حساب پس پوجمائے بانے نو دو قسم کیلنڈر روانی یو سولر کیلنڈر او یو لیونر کیلنڈر یو توی شمسی کیلنڈر او بل توی قمری کیلنڈر
ما خلق الله ذلك او بل الله تعالی او فرمایل چې الشمس والقمر بحسبان. سورہ رحمان کې الله تعالی الشمس والقمر بحسبان، الله تعالی نور او سپوږمۍ په یو خاص حساب باندې مقرر کړی چې لګیږي د خپل منازل ته کوي. صحیح. ما خلق الله نه پیدا کړی الله تعالی ذالک دا ټول شیونه الا بالحق مگر پرشتیا یفصل الآیات تفصیل سره بیانې الله تعالی آیاتنا لقوم یعلمون اقوم پر چې پوهیږي. ان فی اختلاف الليل تاکي سره په اختلاف د شپې او د ورځې کې. نو د شپې او د ورځې څنګه اختلاف دی؟ ویزیبل اختلاف د شپې او د ورځې. نمبر اول د تلو راتلو د آمد و رفت یو ځي بل راځي، دا یو اختلاف دی. د تیارې او د رڼا یو تیارې وي بل رڼا وي. د سرځای او د ګرمۍ د هر موسم شپه د هغه موسم د ورځې مقابله کې یخ وي او ورځې د هغه شپې مقابله کې ګرم وي. د هر موسم. او څلورم د اوږدوالي او د کوتاوالي یا تاسو لنډوالی وایي، یو لنډېږي بل وژدېږي. اوس لګیا د شپه لنډېږي او ورځ وژدېږي، دې ته وایي اختلاف. موږ ساعتونه ورته وراړو. ان فی اختلاف الليل تاکي سره په اختلاف د شپې او د ورځې کې وما خلق الله او په هغه کې چې پیدا کړی دی الله تعالی په اسمانونو او زما کې لآیات نشانه دی لقوم اقوم لپاره یتقون چې غیظان بچ کړي د ایروګنس نه. یتقون چې غیظان بچ کړي د اوس کې اوسره نمن لکه باندې بسنګ ومنه. او که یو سړی ذهن خپل خالی کی نو واقعي چې د کائنات باندې سوچو کې نه ته خدای معلوم شي. د کائنات باندې سوچو کې څه ورته معلوم شي؟ خدای ورته معلوم شي. او که سړی صدقه کوي ناغله خو بیا او موږ طرف ته بیا ضرب المثل دی کژه خلو په سوک سمېږي. کژه خلو په سوک سمېږي په سوک سمېږي. صحیح. شیخ صاحب رحمه الله یو لطیفه ویل یو مرګري وي چې زه داسې عجیبه مزاح کوم او داسې عجیبه لطیفه ګویم چې مړی هم خاندولی شم. څه کولی شم؟ مړی هم خاندولی شم. نو چا ورته وایي فلانې سړی په عمر سره موږ په خندا نه لیدلی، که هغه دې وخانده $10 بدله انعام درکړو. وی ما ته کېنوئ کېنو مړاندې یو لطیفه نو پسې بل لطیفه نو پسې ایکس ریټډ لطیفه هغه ګمسم دغسې ګمسم ناسته د حرکت پکې نشته. صحیح. د غریب چې خپل لطیفې ختمه کړې چې اوس ما ته هغه نور لطیفې پاتې نه دي او دی خوړو خاندي نه نو ورمنډه کړه پې د پوزې نه هټې سه پړقې ته وسته خاندې که نه خاندې. صحیح. ان الذين تاكفرا كسان لا يرجون لقاءنا چې غي عقیده لري امید نه لري د ملاقات زمونږه، امید نه لري د ملاقات زمونږه، یعنی په لایف افټر ډیت باندې یقین نشته. د یقین لري چې مرګ نه بعد ژوند شته. ورزو بالحیات الدنیا ادای خوشاله شوي دي په ژوند د دنیا باندې. وطمئنوا بها مطمئن له پدغه ژوند باندې. والذین آکسان عن آیاتنا چې هغوی د آیاتونو زمونږ غافلون کیرلس او بے خبر دي. اولئک دا خلق ماواهم النار زائد دی اور دی بما کانوا یکسبون په سبب دا هغه عمل چې دوی چې کولو. ان الذین تاکي سره کسان آمنو چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو یادیهم ربهم بإیمانهم الله تعالی بګایډ کوي دوی پروردگار دوی په ایمان په سبب د ایمان لدوی. تجری من تحتهم الانهار چته بګایډ کوي جنتونو ته. تجری من تحتهم الانهار چې روان به من تحتهم د لاندې دوی ان دوی په کنټرول کې ډېر لري بم سافټ ډرینکینګ واټر پسینه دي. خو چې کوم ځای ستامه فل لګېدل دی هغه چینل دوبو روان دی. چې کوم ځای ستامه فل لګېدل دی هغه ځای چینل دوبو لګېدل سافټ ډرینکینګ واټر. فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې دعواهم فیا سبحانک اللهم چې د یو شی غواړي. دعوا معنا to call for something, to call for or to ask for something. چې څه شی غواړي نو دلته به په ځین کې راشي چیرې سیب پکار دی، اپل پکار دی،
صحیح نو پاسېدل پکې نشته څه شي پاسېدل پکې نشته بس دلته د په ذهن کې دا نقشه رااله او دا وې سبحان الله اتوماتیکلی سیل روان دي پلیټ کې مخله راغی صحیح شو دا ریموټ کنټرول سیستم دی او ریموټ کنټرول څه سره هغه ذهني فکر سره څه سره ذهني فکر سره یعنی البته ذهني فکر پیدا شو د اپل د قلو او دلته جبه وي ها سبحان الله څه وي سبحان الله اوس دا څنګه داسې یعنی دا غیر معقول نه دي دلته اوس مونږ دا په دې بلبونو کې سنسر لګېدلې سړی مخ ته راشي فورن بل شي بعضې بلبونه یې پکې داسې کتلې مو دي اجر تو پکې شروع شي په دې درته بند شي دا جنت کې ټول ریموټ سیستم دی صحیح شو اخرابي جوم نه ټیونینګ هم نه غواړي چې عبد الباری ته وایي چې زماره ګاډي ټیونینګ لګوګا بس سنسر میں سے گڑبڑ سے انپلائڈ دعواهم فیا غختل دوی په دې جانو کې غختل وي ورته تاسو ورته څه وایي غختل سبحانك اللهم چې پاکی د تعالی او خدایا وتحیتهم اب پیشکشی او پریزنٹیشن دویو بل تفیہ پدے جنت کے سلام سلام بھائی نو بس جنت کی با نثار احمد اور سیف اللہ خان وبلغ الارض السلام علیکم وعلیکم السلام او هغه سلام کې منافقت نه دلته کومګو السلام علیکم صحیح السلام علیکم معنا دا چې یو must be sure I will never harm you السلام علیکم معنا دا چې peace be upon you زه دا شورټی در کوم چې زه به تاسو ته اذیت او تکلیف دا السلام علیکم معنا دا تاسو الفاظ کو نه دي چې مونږ الفاظ وایو نه دا یو پیغام دی ته یو میسج ورکې دا مسلمان چې مسلمان ته السلام علیکم معنا یې څه ده I will never harm you you must be sure چې ته یقین لره چې دا کله تا ته موږ ته السلام علیکم بار بوزینا کیسا کوم دی وګته بار وته اوس دا منافقت نه ده ها سوای چې عجب کلیا اوسې دي عجب څنګه وکيو دا ا دوردی او شاعر وی چې زبان په دین کا ہے گل زبان پر دین کا ہے گل اور دلوں میں کفر کا سودا په جبه باندې د دین خبره ده او په زړونو کې د کفر بازار لګیدل دي صحیح اسو وہی زبان پر دین کا ہے گل اور دلوں میں کفر کا سودا په جبه دین او ځکه کې دنه د کفر یو مل لګیدل دي ناغه مثال ورکړي وہی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں خلق ځان سره پنستونو کې بوتان ساتي خلق ځان سره پنستونو کې دا موږ مسلمانان خو یقینا دغه مرحله نه تیری ګل لري موږ رحم وکړي که څنګه فرق خانه صحیح دی وجه موږ باندې یو نه بل مصیبت او د بل نه بل مصیبت د بل نه بل مصیبت الله زموږ په حالت رحم وکړي او غالبا د حافظ شعر د کلستادی کہ برزباں تسبیح و بردل گاؤ خر کہ برزباں تسبیح و بردل گاؤ خر ایچنی تسبیح کے دارد اثر زمون د زړه د جبه یو بل سره تعلق نشته جبه سوی لبل سوی کہ برزباں تسبیح و بردل گاؤ خر ایچنی تسبیح کے دارد اثر یہ وجہ خو بے اثر دی او یو بل شعر کہ زاہدہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند سوئی ہاں ادھر کا سفر خان کہ زاہدان کی جلوہ بر میں راب و منبر میں کنند چوں بخلوت میرول آکار دیگر میں کنند یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے کہ چوں بخلوت میرول آکار دیگر میں کنند دا حافظ بھی پوئے سڑو دا حافظ لسرہ کنا تام لسرہ تن سلام دا دا توری دل ولی زمونږ شیخ صاحب رحمه الله هغه به تر شعر وي د اردو یا د پښتو یا د فارسی صحیح د ادب وي پیسو وي علم ادب ده لټریچر ته علم ادب وي
نو تاسو به وکړئ تا مولا شپ ته لوستل وی دینا بشیخ کو بیا دبا ویلا تاسو بیا دبا هذا الرحمن پاک تاسو بلوي نو تا لوستل نه په دې ځای هغه داسې قسمونه تاسو ته اصل ما د څلور ورو داس ما تاسو دعواهم فيها سبحانك اللهم د دې سوال او غوښتا په جنت کې به سبحانك اللهم وتحيتهم ارده پیشکشی او بلتا پریزنټیشن او بلتا فیا په جنت کې به سلام پیس صحیح نو سي اپل یو کول صحیح او ست نه زیاتی پاتې شو یا پلیټ پاتې شو چاړه د ور سره دا واپس وړي د دې لپاره بیا بل ورکول نشته چې بیره برازي به وچتای واخر دعواهم او آخر دعوام accomplishment د دې د غشت بداوي ان الحمدلله رب العالمین چې تعریف دې الله لا چې رب العالمین له چې بس خپل جواب دیو کو اپل له خړو اوس پلیټ مخه ته پروت دی بل څه پروت دی فور پروت دی ها پوسټ کی پراتلی یا څه پراتلی نو بس خو وای الحمدلله بس الحمدلله سره automatically پلیٹ روان شي الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وتوعنا الا ان الله